دا ګوره سربن په معنا د مذهبن ظرفي معنا د زیادتلو اوس دې ځکه د سرب معنا کې یسربو سرب یسربو په معنا د سلکه یسلکو ده او سلکه ومنو سلک څه ته وایي تلوتا من سلک طریقا سرا ومنو وسارب بالنهار سربا وسارب بالنهار هغه چې تون کې په ټک کنه غرمه تیشوا نو سربن سورن یعنی لا دتلو او سارب صادق ته وای چې په لارې باندې زی او سارب بالنهار دا سورۃ رات ده همغه کوم تفسیر کو دا کوم سورۃ دی سورۃ کاف چلو مخیرا ورته تکړه شغه دا د تاسو مخې ویل دي چې ځانو باسه په شامه وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد واحدهما على صاحبه وغيرهما حسن بس دا لغونه ګران دي دا به ته ماته پرېږي اسی مال په خپل ناراضي کنه نو زمام ترددي زم چې زبا عبارت تیر شوه مرګره به اسی پور نشي تسل ناس دلته نو بس ما اصل کې دا وهم نو کې دا وهم نه نو بخاری په سفر اخلاص شو وګورئ طالب پروسکاري په پین راغې او ماته وی چې دغه دا دغه سو دنو انو تبا راځي زما واده کې بیان کې مې ډیر د کیار سبق خوري دي ماته یو خاصه ده وخت کنه ما زر مال هند راځي کنه انا هند دې چې بس ته وایا واخیره کنه ها څه کنه مګر ورته مفتی فرید سے اکوړي کې سبق نو موږ ورته ولاړو چې دې سبق څنګه انداز سره وی کنه انو چې طالب به عبارت چې مخکې د ویلګم سوې ورپسې شابه ورپسې بس دغه اصطلاح داوا طالب ته به بعد ورپسې اوس به تم ورپسې کیږي البته کار کیږي توجه کا سعید ابن جبیر نے نقل کی ان ابن جریج دے چنو میں عبد المالک دے خبر ورکی چې زماله خبر ورکړ دی یعلى ابن مسلم یو استاد عمرو ابن دینار به مستعال په شریکه د سعید ابن جبیر نا یزید احدهما على صاحبه معنا دا امر او سعید دا یعلى او امر زیاتی یو د دینه په بل باندې یو مانس شو یو یعلى روایت مختصر ذکر کړي عمرو ابن دینار مفصل ذکر کړي یا وبالعکس یا معنی د یزید احدهم علی صاحبی ذکر د زیادت ته او مراد ته حافظه ده هر استاد ته چګوري د په بل باندې زیات ته معنی حافظ دی او حافظ دی معنی دا وکدا وغیرهما او خبر را کړی د ماتا غیر د یعلو د امرنا چې عثمان ابن سلیمان دی اسو دی عثمان ابن سلیمان دی ایره خبر ورکړ دی قد سمیته ابن جریج چې ما اوریدو دی عثمان نا سمیته کی زمیر چاته راځي دی عثمان ابن سلیمان تا یحدث عن سید چې دی حدیث بیان کړو د سیدنا قال ان عند ابن عباس اوس مثلا شو اوس دی چې مګر ابن عباس څخه وو په بیت دې په کور کې اذ قال سلونی اصحاب غوی چې مان تاسو کوله کې سلم نه په علمي خبره ما ای ابا عباس دا د کونیت دی جعلنی الله فداکا الله دې ما پتا فدای کی الله دې ما پتا قربان کی بالکوفه رجل دا معنی چې دا فداک متعلق بالکوفه چې الله تعالی ما دې الله پتا باندې په کوفه کې فدای کی نه الله دې ما پتا باندې قربان کی بس لا شو اوس بالکوفه رجل قاص په کوفه کې یو سړی قصو واعظ دی واشابه
يقال له نوف يزعم انه ليس بموسى بني اسرائيل انه عالم فقال لي اختار قد كذب عدو الله واما يعلى فقال لي ګور اما عمرو بن دینار فقال لي ما ته وی په حدیث کې چې د سعید نه ما ته نقل کړو قد كذب عدو الله چې ابن عباس وی دروغجن دي دا سره چې دشمن د الله دی واما یعلا هغه وی ما ته وی قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب معلومه شو ګورا د سعید ابن جبیر روایت عمرو ابن دینار چې ذکر کړي نسبت کې ابن عباس ته چغي ویلو دي شریف مبارک چې کذابا او چې کوم روایت دې ذکر کړي د چانرورا د یال ابن مسلم نه پای کې کذب نشته ده بلکې آی کې دا روایت چې حدثني ابي ابن كعب جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى اذا فاضت العيون ورقت القلوب ذكر الناس فاعل موسی علیہ السلام دغه موسی علیہ السلام بیان وک خلق ته یوما حتى اذا فاضت العيون ترچ خلق استرګي اوخ روان شي ورقت القلوب او زړه نرم شول والله نو دې واپس پتلو شو ولی چې حالت قتل خلق با سخت ترین خوف تاری دي دې چې دینه مزید خوف تاری نشي چې نور مشکلات ته جوړ نشي په تقریر بس کا جی فادركه رجل فقال اي رسول الله هل في الارض احد اعلم منك یو سره راغی موسی علیہ السلام ته د الله رسوله اشته په ځمکه یو کس عالم من کا جی فعتب عليه اذ لم يرد العلم الى الله قيل بلى قال اي ربي واين قال بمجمع البحرين قال اي ربي اجعلني عالما اعلم ذلك منه فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الخوت كم ذي کې جتان جدا شم سجه مې وقال لي علامات يعلا پروات کې خذ نونا واغيو مې ميتا مر یعنی رد کړه شوی بر روایت کې راځي رد کړه شوی حيث ينفخ في روح كم ذي کې روح پکې واچول شو نو التبدا مولي سے موجود وي فاخذ خوتا فجعلوا في مقتل واغسد یو مې هواي چوپ یو ټیلا کې فقال لفتاه وی خپل نوکر طالب تا لا اکلفک اے طالبہ نہ مجبور کوم تا درا او نگرانو پتا باندې خبره الا ان تخبرني بحيث يفارقك الخوت مگر په دې خبره چې ما به خبره چې کومه کې تا نه مې لاړ شي دا مې بتا څه ټیلا کې وی نور د تاسو سمې ما خو چې کله مې ته نه جدا شو سماته والوای قال شاګرد ما کلفت کثیرا اے استاد جی تا په ما باندې نظر چولې سب بوج زیات تاسو غته خبر ده داخله خبر نه جی آسان خبره ده فذلك قول الله جل ذکرو وإذ قال موسی لفتاه یوشع بن نون لیست عن سیدنا چې دا معنی یاد کړه لیست عن سیدنا یعنی اسم د فتات یوشع ابن نون دے دا پریوات ته سید کی نشته یاسو جی ناګان منګه ناسو په سوري دی او غټ صخره غټ وي په خورن کې وتا کتلی د جماعت نو غټي وي فی مکان سریانا هغه مکان سریانا کې او سریان هغه زیتوي چې نیمتر غونې زیوي نیمتر پیژنې کنه ها حاصلون شاده نه اوچی نه لوندې خو نم هم ناکوي اکثر په دې خورونو کې داسې وي جی بس لانو موسی علیہ السلام ودونو شاګرد استاد نه وي خو ما ازبه خوب خراب شي حتی از استيقظا تر دې چې په خپل بیدار شي چې بیدار شو نسیا ايخبره استاد روب زیاتو بیر شتن وتزرب الخوت او سمانا وتزرب الخوت او سو اوړه قدمه حرکت وکمه او پرېد مې تزرب او پرېد مې یعنی اس طرح وکنه حتی دخل بحر دریاب ته دن نشه فامسك الله من جريه البحر الله اشاره کدی مینا اگر رواني د اوبو
حتا کأن احسروا فی حجر الله 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 مې چې بکم لارې لار او په داسې شوي رسول ذکر کې داسې نو ګویا کې دا په داسې ودرې دي لکه یو سورې چې په ګټه کې جوړ وي الله اکبر جرن دې پل دې کتلې چرته ها خو لکه دې جرن دې پل چې کوم په وو کې ته پل باندې باوري خو سورې کې خو تنه بني کنه خدا سے ولا ده بس امر وی هکذا کأن اثروا فی حجر وای کی دغه نه په حجر کېشته زما په کتاب کې جهارین لیکل دي تاسو کتاب کې جهارین دي تا جهارین پکار کې حجرین پکار دي حجرین پکار دي پوښ کنا اصل کن فی حجر وحلق بین ابهامه واللتين تليانهما داسې شو یا داسې شو کیا داسې دواره جی شاگرد ورته الله دې تا نستړي والي ختم کی الله خو دې تا نستړي کوي جی لیست هذه عن سعد عن سعيد دا روایت د سعید نه ده بلکې د بل استاد نه ده ها قال لي عثمان بن ابي سليمان على تنفسة حزراء على كبير البحر على تنفسة یا لا تنفسة حزراء او دا تنفسه او فرش صغیر تویخه وړي کې ونه فرش تکشن لکه دا کابل یو زیری کنه باران وشي او واخوي تکشنه دغه تنفستن حضره په تکشین فرش باندې یعنی واخه قال سعيد بن جبير مسجن بثوبه فجعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه یو صادر سوک سرلاندې او بل د خپل لاندې وځي فكشف عن وجهه وقال بحرز من سلام من انت قال انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم قال وما شانك قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال اما يكفيك تعالی کافر نه چنه تورات به یده کا تورات ستا پلاس کړي استامه کې تورات شته ته معمولی عالم سره وان الوحیاتی کا وہی تا راضی بیا صلی الله علیه وسلم بیا موسی ان لی علما بیا اے موسی ما سره یو علم دی لا ينبغي لك مناسب نی تعالی ان تعلمو چې ټول استکی الله دې په علماء او رحمت کې کله وی پکې ذکر کا او که تعلم بیا هوتی ذکر دې خبرې کړه وان لك علما لا ينبغي لك ان اعلمه او تاسو علم دې چې مناسب نه دی مالا چې دې ټول ذکم دا خو تقسیم دی فاخذ الطائر بمنقاری من البحر واغس یو پرندی خپل مخوکی کې او باد دریابنا قال حضر والله ما علمي وعلمك قسمی دی په الله چې علم زما او علم ستا فی جنب علم الله ومقالد الله د علم الا كما خذا الطائر مگر پشان دی هغه علم چې واغسل دی پرندی بمنقاری خپل مخوکی من البحر د دریابنا حتی ازار کې با فی السفینه توجر اراده وکمانه بکوما کله چې دوی اراده وکړه د سوري دو په کشته کې وجدا معابر صغارن ولدي دوی کشته وړي وړي معابر د معبر جمع ده معبر دغه دوی اوړي وړي کشته لکه مې یو خړل چتلان شي کونټه وړي وړي کشته په دې طرف کې ګرځي او خلک میان وغیرہ نشي تحمل اعلی هذا الساحل وچتای اد دې غاړي الى اعلی هذا الساحل په طرف د اعلی د بل غاړي ته لکه را پوری غاړي خلک په کشته کې سوار شي پوری لاشي له پوری را پوری راشي لکه په خوا په دې خان کې کشتيانه او موږ په دې پنځیر غاټه کشتيانه باندې کړو په دې هان کې کشته کې به سوار شو نو مقام مضبوط په دې ته خیراتی پیادل بلاو او چې کوم دې موږ جمعات ته کوره پوری پیادل نشو راغله پوجي کنه ها جی وقال عبد الله صالح قال قلنا لسائلين حذر قال نعم لا فقالوا ذي خلق عبد الله الصالح دار سره دا حضر د الله بنده صالح دی قال ذي قلنا لسيد حذرا بنام كان عبد الله صالح نو حضر سے دی بلا نحملو بیاجر اوچتو مونږ دې په سب ټیکټ په تنا اخلو فخرقها
انو تخته ونړولا ووتد فيها وتدر او تکي او پای کې یو میخ یا خدای چې داس میخ پکې ټکو د سورې پکې جوړ کړ یا دا چې تخته چې داس وچه تکړه بیا پکې دوه میخونه ټکول چې او په پکې در نکیږي نه او دا یو ای بي از تخته په پر پراته جی عمران معنی مجاهد کې منکرن عقلا و شرعا غیر مناسب ناشنا اول سوال چې شو اول عمل هغه د موسی علی السلام نه پیر شو دا دویم به حیثیت شرط او دریم احمدانو جی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا لقي غلاما فقتله قال يا علاء قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فاخذوا سعيد وی چې وجد غلمانا الکان یو ډول موندا يلعبون چې کرکټ کاو فاخذ غلاما کافرا دیونه یو غلام کافر ظریفن چې ډیر چالاک یو ظریف په چالاک دی فاز جاون روحن کتواچو ثم ذبحوا بالسكين بسم الله الله اکبر چړې پیراخ کړل ذات الله حاجی لم تعمل بالحرص زکیه معنی دا چې دی اوس پر عمل د ګناه نه ده کړي دا په اعتبار ظاهر موسی علیہ السلام ویلو ابن عباس بده یقرأ زکیه فزید زکیه به زاکیه او د زاکیتن معنی به کله مسلمتن یعنی تابع کړي شوی او بالکل بیعیبا لکه ستا قول لکه غلامن زکیان الک پاک بیدی پلاس یعنی ها کذا ایداسی اشاره وکړه په اشاره سره دیوال داسې کړه من ورفع يده داسې ورفع يده الا سي داسې ک نو فاستقام هغه دیوال کې کوم کوګوالو هغه نه ک مسو بيدي معنا لا سي پیراخ کو برابر ک جی قال سعيد اجرا ناكله وكان وراءهم وكان امامهم قرأها ابن عباس ناكل وكان وراءهم معنا کی امام دوینه مخ کی قرأ ابن عباس امامهم د وراءهم په زید ابن عباس په قرات کې امامهم ده ملک بادشاہ یزعمون دا محدثین ګمان کوي ان غیر سعید د سعید نه بغیر نور راویان چې انه دا ملک چو هدد ابن بودادینو دینو هددو چې د بودادو او غلام مقتول اسمه دغینم یزعمون ګمان کوي دا محدثین جسورو چې نومي جسورو پدې ته چې نوم دغه یزعمونو ګمان کوي دا محدثین چې نوم جسورو ملك يقصد كل سفينة عصبا فأردت إذا هي مرت به أن يدعاها لعيبها فأردت ما إرادوك إذا هي مرت به چې کله دا کشته تیریږي په خوا کې د هدد ابن بودد ان يدعاها لعيبها هغه په پریږي دي کشته لره لوی د ابجوی د دینا فإذا جاوزوا کې چردا یتیمانان دي بادشاہ نه تیر شي مخکي نو اصلهها او تختب بیا خپل ځکه برابر ټک وای او نو په اخلي په دریاب کې نو بعضی د خلقونه چې کم په کشته کې وغوي صدوها بقارورتين الک بم کې دا کشته دا سوره بقارورتين په شیشه سرا سیسا ومن من يقول بالقار او چاوي چې بند کې پتار کولو دا سوره دې چا سیسا پکې واچوي چاوي تارکول پکې واچوي چې په برته راخي كان ابواب مؤمنين وكان كافرا فخشينا ابواه پلاران دي مؤمنين یې مور پلار وکانه کافر بخبر دې کافرو فخشینا افعلمنا خشیت به باندې او یریدو معنی بنه کوي فخشینا علمنا ان یره قوما چې گمراه به کړي طغیانا و کفرا ولی ان يحملهما چې باعث بشي په دې دواړو باندې حبه محبت د زوی
الا ان يتابعه على دينه چې دوی بسګي تابعداري بو کی د خپل زوی په سبب د دین دې نو ګمران بشي فارنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما هما به ارحم منه بس هما د مور پلار به په دې دیم بچي ارحم ډیر رحم کوونکو منهما درهم د دې مور پلار نه بالاول په دې کافر مقتول باندې هغه دمر شفقت کوونکو نو چې کوم په دیم بچي شفقت کولوالو او اول مراسوب دی الذي قتل حاضر وازام غیر سعید انهما دا مور پلار چو ابدلا جاریه دوی له په بدله کې ورکړې شو جنې واما داود ابن ابي عاصم وی فقال غیر واحد انها جاریه دا تیم بچي جنې وا او دا اکثر علما وی او بیا کې جنې یو نبی سره واده شو او بیا په اولاد کې انبیا پیدا شو باب قوله تعالى فلما جاوز قال لفتاه آتنا أعداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قوله عجبا سرعا عملا حولا تحولا دا سورة اخلاص کې سنان په ماده عمل سره دی حوالا په ماده تحولا بدلی سره حال ننبئكم بالاخسرين اعمالا یعنی ٹھیک شو کنه هم يحسبون ان يحسنون صنعا عملا او حوالا آخر کی راضی مانا تحولا بدلی قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثارهما قصصا فرتد وای غره مولای سے تسنیا دا ځکه چې اکثر د مولیان په موزونو کې دا فرتد وای او سمعت من كثير الناس فرتد على اثارهما چلو امران په ماده نوکرن ناشنا شي یعنی دایتن یو لوی مصیبت ينقض فاراد ينقض کنه ينقض ينقض معنا ينقض چې غورځیدون کې وي څنګه کما تنقض السن لکه چې غورځيږي غاخ الکه چې غاخ چې غورځيږي څنګه غورځيږي او تاټي وي دا خدای کنه غا خودی را خودی لازم کیږي نو دیوالم دا څه لازم کیږي ها لتخذت اتخذت معنی واحد دی لتخذت علی اجر لتخذت بالتشدید التاء ولتخذت علی اجر واخذت علی اجر كل يومان دی رحمن چې کوم دی من الرحیم د داد رحیم نه دی وهي اشد مبالغه من الرحمت رحمت کیوم نرمی دا خدا رحیم دغه زیات مبالغه ده ويظن انه من الرحیم او دا رحیم مشتق د رحیم نه ده وتدعى مکه ام الرحم وتدعى او نم اخدیشی مکی ته ام الرحم د مکی او نم سره ام الرحم ولی ای رحمت تنزل بها چلته د خدای رحمتونه بار بار نازلې دي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالية يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس بموسى حذره وقال كذب عدو الله وبه قال حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا دا ګوره دا کذبات والله حدثنا لغټي لیکلې دي خدا د سند ابتدا نه ده دا د حضرت ابن عباس سند ذکر کړي دوبی ابن کعب نه دا حدثنا مستقل حدیث نه ده خاصه دلته حدثنا غټ لیکلې دي چې طالب په وهم راشي جی نشته غټ ځاب کتاب غټ لیکل دي فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه براء عبد من عباد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مقتل البحرين فقد فقدت الحوتا فحيث ما فقدت الحوتا جت گما کے نے مجمعی لڑا فاتبعوا قال فخرج موسى ومعه فتاه بشعب من ومعهما الحوت حتى انتهيا الى الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى راسه موسى علیہ السلام سر کې خود فنا مودش خوب راغی
قال سفيان في حديث غير عمر قال وفي اصل الصخره عين د غټ چټان چوکن غټا دغه لاندې یو چینوا یقال الحیات دغه چینه نمو عین الحیات الله شانو لا يصيب مما يهشون لا يصيب مما نبرسد د دې د ابونه یو شی یو حیوان تا الا حیا مگر هغه ژوندې شو خیال سبحان الله فاصاب الهوت مما تلك العين دغه مې ته چې د دغه چینه وبورسې دي د فتح حرکا ولکه هلیکاپټر خوځیدا وان صلى او راتوپکا من المقتل دا غټ ټوکراینا تیلینا فدخل بحر دریا ته دنشا فلما استيقظ موسى ذهب يا شام ولم يجد النصب او موسی علیہ السلام ستړیواله نو مخصوص کړي حتا جاوزا تر دې چې د تیر شما دغه مجمع البحرین نا عمر دې چې د امر شو الله مهربان طرف اغیزه تا قال له فتاه يشامنون أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت على آية قال فرجعا يقصان في آثارهما روان دي بخبل نفس قدم ماني فوجدا في البحر امن دوی په دریاب کې په شان دتا ممر الحوت اغه زید تیریدو د مې ولپاد شاگرد تعجب وللحوت سربن او لپاد مې سورن او لارا فلما انتهى الى الصخرة اذا هما برجل مسجن بثوب فسلم عليه موسى قال وانا بعبدك السلام فقال انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى انك على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه وانا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه قال بلى اتبعك قال بلى معنا ټیک د سرت دی علم نز شاګردای راغلی سبحان الله قال بني تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الحذر فحملوهم في سفينة بغير نول يقول بغير أجر فركبا سفينة قال وقعوا عصفور على حرف السفينة فغمسا منقاره البحر فقال الحذر لموسى ما علمك فغمس منقاره انو دی کتک خپل مخو کې البحر دریاتا جی ما علمك دا ټکی زیات نه د علم ستا او علم زما او علم الخلائق او علم د تمام مخلوق فی علم الله په مقابله د الله د علم جی من قارو مگر مقدار دغه ساس کی چې کته کړو دی چنچن خپل د مخو کې قال فلم يفجأ موسى درنګ تیر نک موسی علیہ السلام اذ امد الحذر الى قدوم جی فقال له موسى قوم حملون بغير نوم عمدت الى سفينه فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت الايه فانطلقا اذا هما بغلام ناګان دوی دواړه رال یو الکتا یل ابو مال غلبان کوشش لبی کولی فاخذ الحذر براسي فقطون على عليك جی قال له موسى فتذرة زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر الى قولي فابوا ان يذيقوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقال بيده هكذا يعني اشار بيده هكذا قال بمن اشار جی وقال له موسى انا دخلنا هذه القرية فلم داخل شو دي کلی ته فلم يضيفونا اغه زمګ مل مستیانو کې روټه نو را کړی ولم يطعمونا الفاظ مترادف شی او روټه نو را کړی لو شی ته تخص علیه کم سے کم پیسې به هغه چې چټل کې ډوړې خورلې جی قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا من دا خبره خوخولا ان موسی صبرا چې موسی علی السلام له غو صبر کړی او اعتراض په حضرت بابا باندې نکوله حتا يقص علينا من امرهما تدې چې بیان کړی شی په منګ باندې لا طرف د الله نه د معاملات د دې دواړو نه جی
قال وكان ابن عباس يقرأ كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة عصبا وأما الغلام فكان كافرا. یعنی دا صالحتن ټکی او کافرن ټکی او امامهم ټکی دا درې کلمې په روایت ابن عباس کې دي. جی باب قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. آیا خبر در کوم تاسو ته هغه چا باندې الاخسرین چې ډیر زیات تاوان کې اچون کې دي یا تاوانیان دي په اعتبار د عمل سره. جی وفي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي قلت هل مصعب قال سألت أبي ٹھیک شو کنه یا سألت أبي چې سعد ابن ابي وقاص ته ها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اهم الحرورية دا مسئولانو مسئلہ آیا داخلت دایت په حق حروریانو خوارجو کې دي. جی قال الله نو هم اليهود دا يهوديان دي دي شام. أما اليهود فكذبوا محمدا وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذي واما النصارى چوغا نصارى انغي انکار د جنت نه کړو اغي لا طعام فيها ولا شراب جنت کې نه خوراک ته نو بودي. اول حروریت الذين ينقضون عهد الله حروریه خوارج اگر چې ماتي د خدای وادي من بعد میثاقه پس د دین چې دوی کله کې کړی وي الله سره دی وعده را یا الله په دوی باندې کله کې کړی وي. وکان صاد يسميهم الفاسقين او صاد ابن ابي وقاص با دی حروریه او فاسقان وي. جی باب قوله تعالى اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فاعمال برباد شو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا المغيرة قال حدثني ابو الزناد قال اخبرنا المغيرة قال حدثني ابو الزناد الأعرج عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لياتي الرجل العظيم السمين رابش پرز د قیامت یو سړی العظیم ډیر وګد السمين خسر وشګن خط طويل زحيم وشګن اكول او شروب اكول شروب ها اكول ډیر خورن کې خسکون کې لکه جامل ماکول والمشروب يوم القيامة پرز د قیامت لا يزن عند الله جناح بعوضه الله په نسبانه دغه وزن به د ماشه د وزر عمره ني یعنی هغه کې به ایمان ني دلته. وقالو فرمال اقرؤوا اولله تاسو د دې حدیث په تایید کې فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا دا سورۃ انبیاء آیت ده. جی جی دا زموږ یو ورځ سبق چې موږ په 2 ورځې کې